الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مظفر شاه یم او دا ټایم موجود یم په ګورتۍ کلي کې چېرته چې شاه عالم باچا د خپل الیکشن دفتر چې کوم دی باقاعده افتتاح وکړه. را سره شاه عالم باچا موجود دی. پوښتنه دې کوو چې یاره د یو پارټۍ سره تعلق ساتو، اوس په آزاد حیثیت باندې په الیکشن کې حصه اخلي، الیکشن دفتر یې هم کولاو کو، څه تاثرات او څه جذبات لري. باچاجي ډېره مننه د وخت راکولو. باقاعده افتتاح مو د الیکشن دفتر وکړله، پارټۍ سره یو تعلق اوس آزاد حیثیت باندې په الیکشن کې حصه اخلي، څه جذبات څه احساسات مو دي؟ زمونږ خو بس دغه دی چې د خپل کلي له صدقه وکړو. خیال دی داسې پارټیانې ډېرې لاړې رالې خو موږ له هېڅ ونه کړل، نه زمونږ د کلي له صدقه وکړو. او انشاءالله دې پیر له به موږ وو داسې یو قدم چوتو، موږ وایو چې د ټولو غریبانانو ښه خدمت وکړو، ښه منډه ووهو او زمونږ به هغه سړی دغه او چې موږ که خیر خدای پاک موږ له کامیابي راکړه نو موږ به د خپل کلي په بره بوځو انشاءالله، او د دې غریبانانو خدمت به کوو. او دغه نه ده چې زمونږ سره څوک دغه کوي، زموږ کلي له څوک کارونه کوي او زیات تر توجه موږ له راکوي، نو دا زمونږ څه ټول صدقه نه دي چې کومه پارټي زنګ سره دغه شوه او د دې خلکو دا خلک به ټول لاغونډ کمه او زنګ په کلي کې چې څه مسایل او څه دغه هغه به ورته زه ووایم او چې هغه موږ له چا کولو او زنګ سره یې منډه واله او د دې غریبانانو د دې خلکو د دوی خدمت دغه ول، نو موږ به د هغو سره خپل دغه کوو. موږ نه په چا خرڅ یو او نه په چا دغه یو، او زه صرف د دې خپل کلي دپاره دغه کوم بس. باچاجي بلکل مخکې هم مونږ کتلي ده، مونږ په خپله راغلي یو، ستاسو کوریج مو هم کړی دی، تاسو د دې کلي خدمت کړی دی. دلته کې که زه ووایم نو ریسنټلی تاسو دلته یو لوی پراجیکټ د جنازګاه په صورت کې دلته کړی دی. اوس مو څه ارادې دي چې یاره که فرض کا کامیاب شوئ، برې مو بیا مو نو څه کول غواړئ د خپل کلي دپاره، د ولس دپاره؟ بس خو زما خو دا خواهش دی که نه، زه وایم چې د هر سړي خدمت وشوې، غریبانان یې که دغه یې که هر سړی، بس خو چې د هغه ښه منډه یې ولوالې، ښه خدمت یې وکړې، د خپل کلي له کارونه وکړې هر نمونه چې هېڅوک لکه داسې دغه ورته پاتې نه شي لکه. او انشاءالله چې خدای پاک ګټه راکړه نو په دې کلي کې به داسې یو ځای د الله په فضل سره پرې نه دمه چې دی خلکو ته پته ولګي چې دا کار دی ته وایي. زما سره نه د حکومت دونه مرسته شته نه د دغه مرسته شته، زه په خپل یو سر لګیا یم. دا خلک چې څه کار کوي، څه دغه کوي، دوی ایم این ای ته زر ټلیفون وکړي، زر ایم پی ای ته وکړي، د هغه پتروي کوي او زوی د الله فضل په خپل ځانه باندې کومه. نو چې زما سره حکومت ملګری شو او زما سره صحیح دغه کوي، که هغه د هرې پارټۍ زه به د هغه سره دغه کومه د خپل کلي دپاره. ډېره مننه، ډېره مننه. جی ګرانو کتونکو، تاسو وکته چې دلته کې شاه عالم باچا باقاعده د خپل کم الیکشن کمپین چې دی د هغې آغاز وکړو. د الیکشن آفس دلته کې دوی افتتاح وکړه او یو لویه غونډه هم دلته کې وشوه. تاسو کتی شئ په بیک ګراونډ کې د ده سپورټرز ولاړ دي، د ده حمایت کې چې کوم کسان راغلي او ټول سره ولاړ دي. یو دوه درېو کسانو نه د هغوی نه هم پوښتنه کوو چې یاره څه ویل غواړي د شاه عالم باچا په باره کې، څه ویل غواړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خصوص تاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له ټایم راکړو، زموږ دا پروګرام یا روښانه کړو. د هغې نه پس د کلي د ټولو مشرانو کشرانو او کوم همزولي چې دي د هغو موږ ډېر زیات مشکور یو چې زموږ په یو وینا بلکې بغیر وینا نه زمونږ دې ځای ته راغلو او زموږ دا پروګرام یې ښکلی کړو، ښکلا یې وله ورکړه. د شاه عالم باچا په باره کې به زه څه یم، د شاه عالم باچا په باره کې خو ټول کلي ته پته ده چې یاره شاه عالم باچا څنګه سړی دی. شاه عالم باچا یو سیده او نر ځوان دی، بس په یوه خبره پوهېږي او موږ له ډېر کارونه کړي، موږ له ډېرې منډې تړلې والې، دا ټول خلک ګوایان دي. د ټولو اولنۍ خبره خو دا چې زموږ په کلي کې معمولي هم څه راځي نو موږ شاه عالم باچا ته وایو، موږ له په یو اواز راغلي. هغه که هر څه موږ ورته تش ټلیفون وکړو هغه موږ له رسېدی، که زموږ د ټرانسفارمر مسله ده، که زموږ د لارو کوڅو مسله ده، که د ګیس مسله ده. البته د سره داسې د حکومت ته طرفه څه پاور هم نشته چې یاره د کلي د ناظم سره به څه پاور دی، په خپلو مټو باندې دا کوي د الله په فضل سره. بل د ټولو نه مین خبره خو دا ده چې زموږ په کلي کې جنازګاه نه وه، موږ به داسې مسلې وي چې اکثر به غم وشو. ډېر غمونه دا و چې موږ به د اسراء الدین باچا الله دې عزت وکړي د هغه په میل کې به موږ اکثر جنازه وکړه د باران د وجې. ډېرې جنازې په دې روډونو کې کړي دي. شکر الحمدلله هغه مسلې چې کوم وا شاه عالم باچا ختمه کړه او یو داسې جنازګاه یې جوړه کړه چې رنګ به کې ښه پر امن وس ولاړ یو، که غم وشي دا مسله یې نه وي چې یاره
غم شو اوس په جنازه کم ځای کې کوو ښه پر امن هلته وردېږو او خپله جنازه وکړو ښه په تسلۍ باندې هر سړی خپل طرف ته دغه شي نور داسې هم ډېر کارونه دي چې یاره موږ له شالیم باچا کوي او یو نر ځوان دی ټول دنیا ته پته ده چې یاره هغه په څه طریقه باندې مطلب زموږ خدمت کوي نو موږ خو دنه ډېر زیات خوشحاله یو او انشاءالله خوشحالي به وله بیا هم ورکوو 4-5 کاله وشو ښه محنت یې کړی دی او دا ټول ملګري چې ولاړ دي دوی ته به موږ یو ځل بیا درخواست کوو او انشاءالله ښه په نره به یې کامیابوو شالیم باچا زما کشر رور دی او په دې کلي کې دا ټول خلکو ته دا پته ده چې زمونږ په کلي کې به جنازې کېدې دا باران نه به اورېدل یا دوب غرمه به و داسې غرمه چې څوک پکې ټینګېدی نه شو الله رحم وکړو هغه مونږ نښه کېښودله او هغه زه پسې ورغلم په ټکټر یې چلاوم لکه دا پیسې ډېره خرچه غواړي هغه وایي چې د انجیو 10 لکه روپۍ راته میلاو شوي دي او په دې باندې کار کوم مې زه تعقل دی بس کېناستو ته د هغه سره ټیم دی باغرم او پلي هادي ارشد خان دا د ټیم مونږ سره کېناستو الله رحم وکړو هغه جنازګاه خدای جوړ کو بیا دا ګیسو د ګیس زمونږ بالکل یو خس کې نو بیا اکسینان او دا ټول رالل چې ودرېدل نو پسې ورغلم ما یله کروره تاسو خو په ښځو شرمولو ځکه چې کته پورته ټول ګیسونه شته زمونږ ګیس نشته هغه شپې ورته روڼ کړلې هغه شی راوکنستو نن د الله رحم دی د ګورتۍ خلک چې کم دی ګیس کموي په مخه باندې کموي نور کله چا خدمت راغلی دی د شپې د ورځې نو خو په ټلیفون باندې خوب نشته هغه ورځ ته قارېدم به یلکه وارنشه ناجوړه آرام وکړلو کړو چې ښه به ناجوړه شه په تا په سر ذمواري ده نو په زور هم ډاکټر نه بوته هلته کې نو د الله رحم دی خدمت کوي او بې لحاظه یې کوي او په چا لحاظ نه اړوي خپل مال خرچه کوي او دا دومره چې خرچ کو نو که دی خلکو مرسته وکړه په ایماندارۍ والا ووټ ورکړو دا به د کلي خوشقسمتي دا ډېر خوش قسمته کلی به چې دله دا ووټ راکړي او دی کامیاب کړي د خیره سره شالیم باچا داسې یو سړی دی خدایي خدمتګار دی دې کلي له ډېر کارونه کړي دي موږ وکتو د ټول کلي ټیسټ کو چې دا یو بې لالچه سړی دی او ښه سړی دی په دې وجه ورسره دا ټول کلی ولاړ دی او خدمت کوي چې سا منډه تړی د خلکو مسایل یې دی پکې حاضر ولاړ او حل کول کوي نو بس چې دا دغه دی نو دا مخلوق ورسره کلي ورسره ټول ولاړ دی جی